سودا کول په خپل لاسوم جایز دي سړی لاړ شي او سودا وکړي کله سړی وزګار نه د سودا کولو مقوته نه کله پوي په سودا نه پويګم بل سړی وکیل جوړ کی چې مالا سودا وکا دې ته وی وکیل نو وکیل په دې طریقه د وکاله باندې بيوم سیدا هغه چې بیا وکړه دا بیا ستاسو لپاره بیا دا خبره خو معلومه ده او مونږ اکثر سوالای ته سوګزي ها مال دا پیسې والا او مال بشیر راوړي فلان کې شی مال راوړه ټیک ده دا بیع په طریقه د وکاله ده ولغون ته پدې کې څه نقصانات زمون خلقو پیدا کړی دي لګ هغه وګورا هغه دادی ما تا ته ویلی مال به دا شی واخلا تا مال واغستو التپوش سلو پای او دلته دی راوړو مال دې لسته پاسه په سلا کو مال دې غټه وکړه وکیل غټه نشي کولای وکیل د خپل موکل نه غټه نشي کولای د چې ال تاغسته دي زما په پیسو یا زما په نیت یې اغسته دي بس دا دوه خبرې ضروری دي یا زما په پیسو اغسته دي یا زما په اراده اغسته دي چې دا مې دل واغستو دراته ویلي دي او دا بد دی نو دا شی د دې وسو نو چې د دې نو په کوم پیسو چې د اغسته دي په حق به ورکای لالي کرای راغلی دا په د شمار کا چې چا ته ویلي دي په یو شي کرای راځي او دا نه چې حالت دې سوالای کې واغستو زه خو ما ځان له به کرای پکې وستا بچت میں پکې وکړو دا جایز نه دي وکیل با د موکل په معاملې کې ځان له بچت نه کوي کدا کوي چې ز سوالای تستا په شي په زما او رازما او تعالی سودا کوما د دې مال دومره د دې ټیم د دې تلو راتلو خرچه راکا ټیک دا د دې اغستو حق دې ورته دی وای خدا نه چې شی دل اغسته دی او خرچه او کرای پاغي کې دی وباسي او دا غسر مخه ته عقد اجاری د دې خبرې نشتا چې د دې ټیم بزستانه پیسې علما د دې تلو راتلو بزستانه معاوضه اخلما نو وکیل د موکل نه په دې طریقه باندې ګټه نشي کولای ګټه نشي کولای خو یو بل کار خلق کوي سکی دا غټ سیټان ورته وایا غټ خلق دی د ورځ یو ډیر سودا کوي ولسو کو نوکر لیگی او پاغه باندې سودا کوي دا د وکیل دی ال تاغه دکاندار لالار شي دکاندار وایي چې کار کوي چې سودا به صرف زمانہ کوي بل چانه مکوا روزانه ډیره سودا زی کوړتا سبزی والا خصوصا غوخي والا سواد کې د مونږ لیدلې دي ښا وسې چل کوي دا کم سړی چې سودا کوي نو د مثلا په کم ریټ چې په بازار کې شی دی په اق ریټ باندې مالک له خوشي واغستو خو چون کې دا سړی روزمره راځي ډیره سودا کوي نو چې دې دغه مالک نه کومه ګټه کوي نو هغه فائدہ ډیره ده نو څه چلو کی دې سړی ته وي د بل چانه سودا بنه کوي زبا په تعالی غوخي والوي نیم کیلو غوخه در کوما بل سبزی والوي طالب په ټماټر او آلو در کوما طالب په نقد پیسې در کوما دا زستال در کوما ځکه د بازار په شي ریټ باندې تا منه ما شي خرڅ کړي دي د مالک د پاره خو د بازار پر ریټ په نرخ تا شي وړي دي دې ته کمیشن وای کمیشن آیا وکیل کمیشن اغسته شي کنه شي اغسته وکیل کمیشن هم نشي اغسته ښا ولی دا دکاندار چې کوم رعایت ورکی دا په سودا ورکی دا سړی دی دا وکیل دا چې شالې غلې دی د دې ته سوداونه کی د دې ول نیم کیلو غوښه نه چې پاو غوښه ورکی د دې ول 2 دانې د ټماټر اسی ورکی د دې ول 2 روپۍ اسی ورکی اسی نه ورکی دا پیسې چې دی ولا س کمیشن ورکی دا پر سودا ورکی دا د سودا رعایت ته چې روزمره ډیره سودا زی د تو کو ډیره سودا چې خلک کی پاګه خلک رعایت ورکی کنه هغه نرخ کم لګی کنه دا نرخ کم لګولې دی دا کم شي چې اضافي په کمیشن باندې ملاو دی دی وکیل تا دا د حق نه دی دا د چا د پاره چې د سودا کوي دا سودا والا حق دی ګوري امونګه دې ته پاک ځان له حلال ویلي دي ها پاک حلال سړی هم دکاندار په ما سود وکړه کنه دا سود پتا باندې دیو کی هو چې ته سودا مکوا نه چې کله ته په زرګونو سودا د ورځې کای
نو دکاندار پاغه کې چې کوم غټه کوي نو هغه چون کې داغي نه سلګه پکې تاله درکې چیرې دې بیا سبب بیا د سودا راضي او دا سودا وړي. بهرحال دا په سودا باندې رعایت دی. نو په سودا کولو کې چې څوک رعایت مالکو کې نو دا بد چای دا اصل مالک رعایت وي. دا دراتلون کې د وکیل د پاره رعایت نه دی. نو دې کې دې وکالې د خبرو کې منګه ورډې غلطي کوو. بل یو مسله بلې کله کله دکاندار ته منګه وایو دا شی راوغواړه زبستانه والم ٹھیک شو. دکاندار داسې شی راوغواړي هغه دکاندار چې راوغواړي تاله درکوي هغه ته ګټه پکې کوي. آیا اوس دا ګټه دله جایز ده که جایز نه ده؟ نو د دې دوه شکلونه دي. یو دا هغه شی اغستې دی مثلا کراکری والا دی هارډویر والا دی چې هغه دغه سیز دغه په سوداګانو کې دی او راځي او خرڅېږي موجوده ورسره نشته. هلکه دا شی راوغواړه په دکاندارۍ کې دی زه به یې دنه والمه. اوس هغه ځان له په خپلو پیسو را دکاندار واغستو په خپل نیت یې واغستو چې دکان له مې شی راوړی دی. اوس هغه ویلي دي که هغه واغستو که هغه وانغستو په بل چا به یې خرڅوم. هغه شی راغی دا چا چې ویلي دي دوی زما نه دی خوښ. دکاندار دا نه وایي چې لکه دا خو مې تاله راوړی دی دا به ستا یي دا به ته خامخالې دا نه وایي. بس خود ما د دکاندارۍ شی و که ستا خوښې ته یې واله که نه یي زه به په بل چا خرڅ کړم. په داسې طریقه باندې په آرډر دکاندار باندې شی راغوښتل په هغې کې ګټه کول ټیک دي. ځکه هغه دکاندار ته صرف تا دا ښودلې ده چې ته په تجارت کې دا شی راوړه او زه به یې دنه والم. دا نه چې مال یې واله. که مال یې واله نو هغه دکاندار بیا پابند د دې دا سړی بیا د دې پابند دی چې دکاندار ته واپس کولی نه شي. خو چونکې هغه په دکاندارۍ کې راوړی دی نو اوس هغه د ده نه ګټه کوي هم ټیک ده. خو که چېرې دی وایي زه یې نه علم نو دکاندار یې په ده په زور هم نه شي خرڅولی ځکه هغه په دکاندارۍ کې راوړی دی. خو که چېرې دغه شی د ده د دکاندارۍ د لین شی نه دی هلته یې اغستی هم په دې اراده دی چې دا د ده دی یا یې د ده په پیسو اغستی دی. دلته وایي دا مې تاله راوړی دی زما د دکاندارۍ سره د دې تعلق نشته دا به ته خامخا علي او دی په طریقه د وکالي اوس دا شی راوړی دی. نو بیا اوس دله دې کې ګټه کول جایز نه دي. نو ډېر دکانداران داسې په اډر باندې شوینه راغواړي خو د دکاندارۍ په لین کې راغواړي. که دغه سړی چا چې ویلي دي هغه واغستو که وانغستو هغه یې په بل خرڅوي. خو چونکې د ده صرف په دې موقعو سره دا شی ونه ده ورته ووایي چې داسې شی ظالمه ته دکاندارۍ کې ځان له واخله ځان له راوغواړه زه به یې دنه والم. نو که په دې شکل باندې دکاندار راوغوښتو هغه پکې سبا ګټه کوي نو د ګټې جواز شته. خو که چېرې صرف د ده په اراده یې اغستی یا د ده په پیسو اغستی نو بیا دا به دا سړی خامخا اخلي وسو. او په دې کې دا دکاندار چې دی یا اغستونکی دا ړمبنی چې دی پکې ګټه ځکه نشي کولی چې دی وکیل دی د ده. بهرحال مسله یې ډېرې د احتیاط دي د حلال او د حرامو دي. یو عالم داسې مسایلو په آخر کې دا لیکلي دي یو دوه دعاګانې دي وایي دا ډېرې وایي. یو دا ډېر وایي اللهم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یا الله د حرامو نه مې بند وساتې په حلالو. الله د حلالو توفیق د ګټې راکې د حرامو نه مې بند وساتې. واغننی بفضلک عمن سواک. یا الله د خپل ځان نه علاوه چې څومره مخلوق دی هغې ته مې محتاج کومه د هغې نه مې بې حاجته کا. یو مسنون دعا ده. نبی علیہ السلام یو غریب ته ښودلې وه هغه غریب یم سره شته نه ډېر وخت لږ وخت بس الله پاک مالدار کو پې حالت یې ښه شو. دویم وایي دا کلمات ډېر وایي لا حول ولا قوة الا بالله. بس دا ډېر وایي چې الله طاقت په نیکۍ او د ګناه نه اوښتل الله ستا په قدرت سره دي. د حرامو نه مې بچ کا د حلالو توفیق راکا. وایي دا دوه دعاګانې ډېرې وایي انشاءالله الله مو به د حرام ګټې د حرام مدن نه بچ کي او د حلالو د رزق د ګډلو توفیق درکړي. نو الله دې موږ د حرامو نه بچ کي د حلالو توفیق راکړي. تاسو اوس خبرې نو وایي